کتلی نشي د ډېر عامه صحابان جړي په مدینه کې یو قیامت جوړ شو پدې کې حضرت بلال رالو په جانان پړ مخور پرې وتلو ام پدایا د سپین جمال رالو وی د مینې بعدال شو زما نور می پجن باندې وبال رالو جوړې محبوب نن یتیم پاتې شم جوړې محبوب نن یتیم پاتې شم د مدینې ټول یتیمان جړې او په هاشم جانان کفن وړيږي په جدای زمکه اسمان جړې د یار نشي د ډېر عامه صحابان جړې او د یار حسین مهتا کتلی نشي د ډېر عامه صحابان جړې ها ګلان د مدینې د باغو د ډېر عامه نسکور ګرځي وی محبوب را نه جدا شلو ام مدینه کې کور پکور ګرځي ټول د یو بل نه مرور ښکارېږي د جانان عامې په سر سور ګرځي په جدای کې د محبوب حبدي عمر پسې څلور یاران جړي او په هاشمي جانان کفن غړېږي په جدای زمکه اسمان جړي د یار حسین مهتا کتلی نشي د ډېر عامه صحابان جړي او د یار حسین مهتا کتلی نشي د ډېر عامه صحابان جړي یارانو ویل چې بیلتون راغلی خو دې خبر یار به ملاویږي کله بیا به محشر کې به دیدار کېږي خدایه دا عمر به تېرېږي کله بیا به زمونږ جړه ډکې سترګې د یار دیدن باندې مړېږي کله حسن حسین سره د مور راغلل په جدای د بابا جان او په هاشم جانان کفن غړېږي په جدای زمکه اسمان جړي د یار حسین مهتا کتلی نشي د ډېر عامه صحابان جړي د یار حسین مهتا کتلی نشي د ډېر عامه صحابان جړي الله ویلی دا پانی دنیا دا د هدې صفا وینا د ګورې شمس الرحمن ته یوازې نه یې په محبوب پسې ټول واړه جهان جړي او په هاشمي جان جړېږي په جدای زمکه اسمان جړي د یار حسین مهتا کتلی نشي د ډېر عامه صحابان جړي او د یار حسین مهتا کتلی نشي د ډېر عامه صحابان جړي بسم الله الرحمن الرحیم د پښمنی کولو او د روجماتي په حواله سره د پښمنی خوراک کول د سنت دي د پښمنی خوراک کول کا اوګه شوی وي نو بیا خو ظاهره خبره ده اوګه یو سړی دغه ته لوګه نه لګي نو کم نه کم دو درې کجوري پکار د جدي اوخري یا د یو بل سیز سلګ ډیر اوخري یا د لګې شان وبوس کی خدا پښمنه کول دا سنت دي دا کول پکار دي دغه شان په پښمنه کې
څومره دنه کېدی شي سړی تاخیر وکړي، یعنی په آخر وخت کې دا پښمنۍ کول پکار دي. نو په پښمنۍ کې چې تر کومه کېدی شي رستو خوراک بهتر دی، لیکن دومره دې نه رستو کوي چې سحر کېدلو والا شي او په روژه کې شک وشي. یعنی چې کوم متعلقه ټیم دی د صبح صادق، د صبح صادق نه مخکې روژه چې کوم دی بندول پکار دي، دومره لیټ کول او دومره رستو کول نه دي پکار. دغه شان که د پښمنۍ خوراک یې زر وکړو، مګر هغې نه پس یې پان، فروټ، چای، اوبو ډېر وخته پورې خوړل اسکل، کله چې په سحر کېدلو کې لږ وخت پاتې شو بیا یې خوله وینځله، نو هم ورته د پښمنۍ رستو کولو ثواب میلاو شو. دغه شان که د شپې پښمنۍ کولو دپاره بیدار نه شو، نو بغیر د پښمنۍ کولو د سحر روژه ونیسي. د پښمنۍ پاتې کېدلو د وجې نه روژه پرېښودل لویه کم همتي او لویه ګناه ده. یو سړی دی اوس هغه راپانسېدو، نو هغه له پکار دي چې سار هغه دا روژه ونیسي. نن سبا خو د موبایلو زمانه ده، کور کې 2-3 موبایلې، نو پکار ده چې ټولې موبایلې سړی په ټایم کې، نو که او یو موبایل کې 2-3 قسمه الارم یې هم لګي، 2 منټه 3 منټه کې سړی ګیپ وساتي، فرق وساتي، نو بیا چې کوم دی الله رب العالمین هغه توفیق ورکوي. خو که بالفرض موبایلو کې چارج نه یا نور مسایل یا موبایل چې کوم دی هغه آواز کړی خو دې راپانسېدو، نو بیا هم دله پکار دی چې دې به سهار له روژه نیسي. دا همت دې نه پرېږدي، الله رب العالمین له بیا توفیق ورکوي. دغه شان د سبا صادق نه لږ ساعت وړاندې پورې د پښمنۍ خوراک کول صحیح دي، د هغې نه پس صحیح نه دي. یعنی صبح صادق هغه ټایم ته ویلی کېږي چې د سار د مز وخت یې داخلېږي او اذانونه شروع شي، خو اذان په دې کې چې کوم دی معتبر نه دی، د وخت اعتبار چې کوم دی هغه معتبر دی. نو ځان سره نقشې ساتل پکار دي. د سحر کېدو نه پس او د نمر پرېوتو نه وړاندې غلطۍ سره خوراک اسکاک. مثلا که څوک ناوخته را بیدار شو، دا خیال راغی چې دا شپه باقي ده، په دې خیال یې پښمنۍ خوراک وکړو، بیا معلومه شوه چې د سحر راختلو نه پس یې خوراک کړی، نو روژه یې ونه شوه، قضا دې بیا ونیسي، کفاره واجب نه ده. لیکن بیا دې هم څه خوراک اسکاک نه کوي، د روژهدارو په شان دې اوسي. دا شان که د نور پرېوتلو خیال سره یې روژه ماته کړه، بیا نور ښکاره شو، نو روژه ماته شوه، دا دې قضا ونیسي، کفاره پرې واجب نه ده. او په دغه ورځ به تر څو چې نور باقي وي او پرېوتې نه وي، نو خوراک اسکاک صحیح نه دی. مطلب دا دی اوس یو سړی دی هغه شپې چې کوم دی پښمنۍ ټیم کې راپاڅېدلی نه و، او هغه داسې وخت کې راپاڅېدو چې هغه خوراک وکړو او وروستو ته پته ولګېده چې اوهو دا خو چې کوم دی سبا صادق چې کوم و، صبح صادق ټایم چې کوم و هغه چې کوم دی داخل شوی، د هغې نه پس ما خوراک وکړو، نو اوس د ده دا روژه چې کوم دی ونه شوه، دا روژه به دې قضا راګرځوي. خو اوس دا باقیه ورځ دې به نه وایي چې هسې مې روژه نشته راشه اوس خوراک اسکاک کوه، باقي ورځ به هم دې بالکل د خوراک اسکاک او د کوروالي نه به ځان ساتي، د روژهدارو مشابهت به اختیاري. دغه شان اوس که ماښام مثلا دای نه مخکې وریځ وه یا نور څه داسې مسله راغله، هغه وي که ماښام ټیم داخل شوی دی او ده روژه ماته کړه او ډېر ښه ستور کې راووتو، کور نه بار ګوري اوهو نور خو چې کوم دی چت ولاړ دی، لکه دا مې څه وکړه، نو اوس نه دا مسله سړی زده کي، ده دا روژه ماته شوه. اوس به دې چې کوم دی دا روژه به هم قضا کوي، خو دا باقي چې اوس ګنټه کم پاتې ده، راشه هسې هم چې کوم دی هر څه تیار دي، دا نور خوراک هم وکړمه، نو دا باقیه چې څومره ټیم پاتې دی روژه ماتې ته، دې ټیم کې هم دې خوراک اسکاک نه کوي، د روژهدارو په شان چې کوم دی وخت به تېروي، د هغې مشابهت د هغې په شانوالی به چې کوم دی هغې اختیاري. دغه شان که دومره ناوخته شو چې د سحر کېدلو شک پیدا شو، نو اوس څه خوراک کول مکروه دي، او که به داسې وخت کې څه خوراک اسکاک وکړو نو بد یې وکړل او ګناه ترې وشوه. بیا که معلومه شوه چې هغه وخت سحر شوی او نو د دې روژې دې قضا راوړي، او که معلومه نشي نو هم په شک کې پاتې شي، نو قضا راوړل واجب نه دي، خو احتیاط دا دی چې قضا راوړلی شي. مثلا دومره ناوخته شو چې دته شک پیدا شو چې اوس چې کوم دی دا ټایم باقي دی که باقي نه دی، ځکه سړی د خوب وي بعضې وخت کې پته نه لګي،
نو په داسې وخت کې څه خوراک اسکاک د وکړو نو دا هم یې بد وکړل ځکه دا د شک د اول خو معلومات وکړه که نه موبایل کې بیلنس ساته او هغه چې کوم چا سره رابطه وکړه که ته داسې علاقه کې پاتې کېږي چې ګاونډیان در سره نه که ګاونډیانو نه معلومات وکړه چې بھائی څه پوزیشن دی وخت څومره باقي دی زموږ خو چې کوم دی ترتیب لږ ګډوډ شو دی لومړنۍ ورځو کې داسې کېږي نو دې حواله سره چې کوم دی که شک کې سړی وي نو دله پکار چې خوراک اسکاک نه کوي که دغه وخت کې خوراک اسکاک وکړو نو دا د بد یې وکړل او ګناه کار یې وکړو او وروسته بیا پته ولګېده چې دا خو سهار شو نو دې روژې قضا به دې راوړي دغه شان د نور پریوتونه پس په روژه ماتې کې تعدي کول مستحب د عادي چې نور کله یقیني پریوزي نو سمدستي د روژه ماتوي رستو کولو سره روژه مکروه کیږي نو په نقشو کې د پښمنۍ او روژه ماتې ورکړې شوي وختونو کې 3 منټه احتیاطي ضروري دي یعنې په نقشه کې ورکړې شوي وخت نه روژه 3 منټه وړاندې بندول او روژه ماتې 3 منټه وروستو کول دا بهتر دي اوس چې دا کم نقشې دي موږ سره نو دې کې هغې هم ټایم ساتلی احتیاطي داسې اوس کمې نقشې یا بالکل دغه ټایم سره فکس هغه جوړ کړي نو بیا هغې کې 2-3 منټه چې کوم دی تاخیر سره اعتبار کول پکار دي یعنې پښمني به د هغې نه 2-3 منټه مخکې روژه بند دی او دغه شان د روژه ماتې کې وخت کې 2-3 منټه هغې نه چې کوم دی لیټ یعنې وروستو به چې کوم دی هغه ته روژه کولاوې او افطاري به کې او روژه ماتې به کې ها اوس کم نقشې چې دي که دې کې هغې اعتبار مخکې نه کړي 2-3 منټه هغې چې کوم دی یخي پکې اخره کې چې کوم احتیاطیات دي هغې لیکلي اکثر جاکب څومره نقشې دي هغې پکې لاندې بیا چې کوم دی نوټس او هغې مسایل ذکر کړي نو که هغې د دغه وخت خیال ساتلي نو بیا خو ټیک دی بیا څه مسله نشته څنګه چې ټایم فکس شي نو بیا چې کوم دی ته روژه ماتولی شي خو دې کې یوه بله اهمه مسله بعضې خلک وایي چې ټایم شوی دی زما ګړی کې او لکه ستا ګړی وروستو ده او زما ګړی مخکې ده هلته چې کوم دی اذان وشو دا ځان لیټ کېږي او دا مخکې کېږي دا مسایل یې ټول که نه نو دې کې ټول د زما دا درخواست دی چې کوم ځای پورې زما د آواز رسي خپل ګړی د ګورمنټ اف پاکستان چې کوم نیشنل ټي وي ده یا پی ټي وي نیوز دی هغې چې کوم ټایم د ګورمنټ حکومت والا چې کوم ټایم دی هغې سره خپله ګړی په ټایم کې دا مسله به د ټولو حل شي دغه شان په خوږ سیز سره روژه ماتول کجوري سره یا بل یو خوږ سیز سره روژه ماتول بهتر دي که هغه نه وي نو په اوبو سره روژه ماتول بعضې خلک وایي چې خامخا د مالګې سره به روژه ماتوم دا خبره بې اصل ده داسې عوامو کې مشهوره ده چې مالګې سره روژه ماتولو کې چې کوم ده ډېر ثواب دی نو دا معتبر خبره نه ده ټول نه بهتر خبره دا ده چې سړی په خوږ سیز باندې چې کوم دی روژه ماته کوي وایي کې ټول نه اعلی بهترین چې کوم دی کجوري دي الله پاک چاله وس ورکړي نو اجوه کجوره چا سره هغې باندې روژه ماتول یا نور هم ده چې کوم دی د خیر ذریعه ده جوړېږي دغه شان د قضا روژې بیان مثلا بغیر وجې نه د رمضان روژه پرېښودل لویه ګناه ده دا لویه ګناه ده دا مه ګڼئ چې د دې په بدله کې به یوه روژه قضا ونیسه په حدیث شریف کې راغلی دي چې د رمضان د یوې روژې په بدله کې که ټول کال روژې ونیولی شي بیا هم هغه عمره ثواب نه میلاویږي څومره چې د رمضان المبارک د یوې روژې ثواب میلاویږي دغه شان که چا د بدقسمتۍ نه روژه ونه نیوله نو د خلکو په وړاندې دې څه خوري سکي نه او نه دې دا خبره ښکاره کوي چې نن زما روژه نشته دی ځکه چې ګناه کول او بیا هغه ښکاره کول دا خو ډبل چې کوم دی ګناه شوه نو یوه د روژې د نیولو نه ده یو د روژې د نه نیولو او دویم چې کوم دی ګناه ښکاره کول نو کوم کس چې څه عذر سره روژه ونه نیسي نو هغه له هم پکار دی چې به مخکې خوراک اسکاک نه کوي مثلا هغه بیمار د ډاکټرو ته ویلي دي چې بھائی ته که روژې نیسي ستا چې کوم دی دا مرض زیاتېږي یا چې کوم دی هغه د شوګر داسې مریض دی چې انتهایي هغه ته د خوراک د نه کولو په وجه باندې تکلیف رسی نو ډاکټر به داسې ډاکټر نه چې بس هغه هر قسمه ډاکټر چې هغه په 2-3 ګولو باندې پوهېږي نومونه یې زده کړي پیناډول او دا چې کوم دی دغه دي هغه ډاکټر نه ډاکټر کې 2 خبرې نو هغه ډاکټر به معتبري لومبې هغه ډاکټر چې کوم دی هغه مسلمان لومبې شرط دا دی دویم هغه ډاکټر په خپل فن کې ماهري چې هغه سیز کې هغه سپیشلیست دا به وایي په دې زمانه کې هغه بیماری د هغه علاج تشخیص کې هغه سپیشلیست یو په دغه سیز باندې هغه پوهېږي هغه حکم ته به چې کوم دی اعتبار شته
دغه شان که نابالغه هلک یا جنې روژه ونیسي بیا یې ماته کړي نو د هغې قضا پرې مه نیسئ او که نابالغ جنې وي یا ماشوم یو مونځ یې مات کړو نو مونځ پې دوباره کوئ نو دې وجې نه ځکه چې په هغې باندې دوباره روژه نیول دا د الله رب العالمین په هغه باندې حق نشته خو دا مونځ اعتبار چې کوم دی د دې دا دی که هغه مونځ نیت وتړي او بیا چې کوم دی هغه مونځ مات کړي نو هغه مونځ پې دوباره بیا کول چې کوم دی لازمي دي دغه شان په قضا کې یو سړی هغه تاخیر کوي رستواله کوي نو دا مناسب نه دي کومې روژې چې د څه وجې نه پاتې شوي دي د رمضان نه وروستو چې تر څو کېدی شي د هغې قضا راوړي رستو کوي دي نه بغیر د څه وجې نه په قضا کې رستوالی دا ګناه ده تا نه روژې پاتې شوي دي نو څومره دنه کېدی شي نو زر تر زره چې کوم دی دا روژې د دې قضا راوګرځوئ درود شریف ووایئ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه که د رمضان قضا روژې لا نه وي نیولې چې بل رمضان پې راغی نو اوس د دې رمضان ادا روژې دې ونیسي او د اختر نه وروستو دې بیا قضا روژې ونیسي لیکن زیات تاخیر او زیات وروستوالی په هغې کې نه دی پکار لکه مثلا تېر شوي کال تا نه روژې پاتې شوي دي رمضان مبارک او دا روژه راله نو اوس تاله پکار دی چې د دې روژې کم روژې دي نو دا ادا کول لازمي دي په دې کې د هغه روژو چې کم دی نیت به نه کې دا مسایل مخکې مونږ ذکر کړي دي دغه شان د قضا روژو نیت به صحیح اوس ته قضا روژې نیسي تا نه روژې پاتې شوي دي نو هغې کې چې کم دی د ورځ او تاریخ تعیین کې یو سړی وکړي نه ښه خبره ده اوس مثلا تا نه روژې پاتې شوي دي نو هغې نیت به په دې لحاظ سره کې خدا نیت به د پښمنۍ نه مخکې کې که یو سړی دی هغه چې کوم دی د روژې نیت د پښمنۍ نه مخکې د قضا روژو ونکړو نو دا روژه به د هغه نفلي شي هغه له پکار دي چې د پښمنۍ نه مخکې چې کوم دی هغه دې دا نیت وکړي اوس مثلا که 2 کالو روژې یو سړي نه پاتې شوي دي نو بیا به دې کې به هغه دا تعین وکړي چې دا زما د هغه لومبني کال چې کوم زه روژه ما نه قضا شوې د هغې ادا زه کوم نو دا نیت به پکې وکړي خو که چا دې سره هم نه کړو نو بیا هم روژه وشوه خو بهترین دا ده چې دا کال او د وخت تعین وکړي نو دا ډېره بهترینه ده اوس قضا روژې چا نه پاتې شوي دي نو آیا دی به پرله پسې روژې نیسي مثلا 15 روژې چا نه پاتې شوي دي نو دی به چې کوم دی دا روژې قضا چې کوي نو پرله پسې به نیسي که نه منځ کې که د یو ورځ مثلا چوټي پکې وکړه نو آیا دې به څه اعتباري نو د قضا روژو کې اعتبار د پرله پسې نشته دی ده که روژه ونیوله او بیا یو ورځ چې کوم دی د روژه ماتې وکړو بیا یې ونیوله نو داسې سره هم چې کوم دی د قضا روژو هغه ادایګي کېږي دغه شان د کفارې روژې او د قضا روژې دواړو هم کې د وخت د شروع کېدلو نه وړاندې نیت کول دا پکار دي د پښمنۍ نه نیت کول پکار دی که د سحر نه پس نیت وکړو د کفارې روژه صحیح نه شوه دغه شان دا روژې چې کوم دی په دې کې د پښمنۍ نه مخکې نیت کولو چې کوم دی حکم راغلی اوس یو سړی دی هغه بېهوشه شو د رمضان په میاشت کې د ورځې بېهوشه شو او د یوې ورځې نه زیات بېهوشۍ کې دی پاتې شو نو د بېهوشۍ کېدلو د ورځې نه علاوه څومره ورځې دی بېهوشه و د هغه ورځو قضا به دی راوګرځوي خو کومه ورځ باندې چې بېهوشه شوی و که په هغه ورځ څه خوراک اسکاک یا دوایي دې ته نه واچولی شوي که په هغه ورځ هم خوراک اسکاک دې ته ورکړی شو یا دوایي اچولی شوه هغه ورځ هم چې کوم دی د ده لاړه هغې قضا به هم راګرځوي دغه شان که د شپې بېهوشه شو نو د سبا ورځې د قضا واجب نه ده دې نه پس باقي څومره ورځې بېهوشه و د ټولو قضا واجب ده ها البته که سبانۍ ورځ باندې یا د شپې دته څه خوراک ورکړی شو نو بیا به د دغه ورځې هم قضا دی راګرځي دغه شان اوس که یو سړی دی که هغه پاگل شو او په ټول رمضان کې په ټوله روژه کې هغه مکمل پاگل و
نو د روزې د هیڅ روزې قضا په هغه باندې واجب نه ده او که د رمضان شریف په میاشت کې په 100 ورځ کې د پاگلتوب نه گزاره وشوه او عقل کار شروع کړو نو اوس نه دی روزې شروع کړي او څومره روزې چې د پاگلتوب په حالت کې دنه پرېښودل شوي او دنه پاتې شوي نو د هغې قضا دې راوګرځي نو الله رب العالمین دې موږ ته د ټولو مسایلو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي نو د دې نه مخکې به انشاءالله العزیز د نظر د روجو بیان دی د نفلو د روجو بیان دی او د هغې نه مخکې بیا چې کوم دی د نفلو روجو کې نیت او دغه شان د روجي مکروهاتو او د مفسداتو بیان دی الله رب العالمین دې موږ د ټولو مسایلو صحیح سمجھ او باغی باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وبارك وسلم تسلیما الله کریم تمام مسائل موږ ته آسان کړي او زموږ په ژوند کې برکت واچوي د رمضان مبارک ته د درې ورځې پاتې دي چې موږ خیر او عافیت سره به دې ته ورسو اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صلى